بغیر د مور د پلار نه پلار هم لغونته کې اپسیټ وي خو مور ماته ویل که ته دنیا ته هجړه یې که هر څه ته زما زوی کوم یو پین پوینټ چې هغې د وجې نه تاسو ته ولري چې بس زما چې کومه د تیارو هغه دنیا ده زه هغې ته خدا حافظ ویم زما کمیونټي خو دې ته اویرنس نو دا څنګه کوو مطلب مونږ خو ماشا به صرف دوه شیانو له اکسپټ کړي یو بیا هغې ته مال چې نه خلکو ته وښایو چې صرف مونږ دا کارونه نه مونږ ښه کارونه هم کولی شو هجړه د کوم لفظ چې کوم د معاشره کې ستاسو دپاره ویلی کېږي دا لفظ تکلیف درکوي تاسو ته دا نوره طبقه په بد نظر ګوري ولې زموږ خپل فیملی خپل کور نه د اکسپټنس نه وي عزت نه وي چا نه مور پلارونه خویندې خپل مطلب انسان یو ځای کې ورکوټی لوی شي هغه نه چېرته هم نه هېرېږي خو زړه په دې صبر کومه زه وایم چې زما مور له دې او زما پلار له دې الله جنت فردوس نصیب کړي J91 نیوز السلام علیکم تاسو ګورئ J91 نیوز سوچ بدل کې د خلکو نو خپل عزتمندو زموږ په معاشره کې زموږ د معاشرې یو طبقه ده هغې ته موږ نازکه طبقه ویلی شو په دې معاشره کې یو خو د هغوی ژوند چې کوم دی محفوظ نه دی تاسو په سوشل میډیا باندې ګورئ مختلف قسمه واقعات د هغوی سره مخکې راځي خو په دغه طبقه کې داسې خلک هم شته دی چې هغه باهمته او باعزته چې کوم دی خپل رزق ګټي نننی پروګرام کې راسه یو داسې ټرانسجنډر موجود دی چې هغه په حجره او محفلونو کې ډانس پارټۍ نه کوي نه چې کوم دی په خپله اډه کې چې کوم دی د خلکو یعنې د کسټمر دپاره باقاعده طور باندې ناست دي بلکې دا باعزته ټرانسجنډر نه چې ما سره که انټرویو کې موجود دی دا خپل یو ټیلرینګ سنټر هم دی چې هغوی مختلف قسم کپړې تیاروي مختلف قسم سوټونه تیاروي او نور چې کومه دغه نازکه طبقه زموږ د معاشرې ټرانسجنډر هغوی ته باقاعده طور باندې ټریننګ هم ورکوي دې نه علاوه بیوټي پارلر هم دی په هغې کې مو سره یو شمېر خلک موجود دي او هغوی ته باقاعده طور باندې ټریننګ ورکوي ما همیشه طور باندې د معاشرې دپاره د یو مختلف موضوع انتخاب کړی دی او نننی انتخاب هم دا دی چې زه تاسو ته در وښیم چې انسان وغواړي نو په باعزته طریقې سره یو 2 روپۍ ګټلی شي د معاشرې د نور خلکو دپاره مثال هم سازېدلی شي د دې ټرانسجنډر یعنې د کټرینا د ژوند قصه څه ده او د هغې د سوچ څه طریقې سره بدل شو باقاعده طور باندې دغه ډیټیل د نن انټرویو کې در کوم کټرینا د ټول ناول ستاسو ډېره شکریه بسم الله الرحمن الرحیم زه ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو زموږ ځای ته راغئ زموږ سنټر ته راغئ او تاسو موږ له راغئ موږ هم ټایم راکړو ډېره مهرباني جی سر ښه کټرینا د ټول ناول خو زموږ کتونکو ته دا ووایه چې کوم دا ټریننګ سنټر تاسو کو د ټریننګ دپاره بیوټي پارلر وغیره د دې سوچ او د دې آغاز وروسته قصه څه ده اصل کې سر ما چې خپله کومه کمیونټي وکتله چې دوی صرف زموږ خلک چې دي خاص کر کې پی کې خلک صرف دوی وي چې په دې دوه کارونو دپاره دي یا به ورکر کې یا به دې میوزیک پروګرام کې مطلب موږ ته به ګډېږي خو ما ویل چې نه دی هم هغه کار کولی شي چې کوم یو زموږ په معاشره کې یو زنانه کولی شي کوم یو سړی کولی شي موږ د هغې ډبل کار کولی شو خو صرف زموږ سوچ پکار چې زموږ سوچ پازیټیو وي ټیک ده کټرینا زموږ کتونکو ته دا ووایئ دلته کې چې کوم دا ټریلینګ سنټر تاسو اساس کړی دی باقاعده طور باندې د دې آغاز تاسو کله نه کړی دی په دې کې څومره خلک تاسو سره تړلي دي ټریننګ ورکوئ د دې طریقه کار څه دی جی دا ټریننګ سنټر تقریبا 2 کاله وشو دا ما خپل متداب کې تحت باندې چالو کړو ما هغه خواجه سره خويندو ته لپاره دا ما چالو کړو چې هغه د دې معاشره ورته ډېر په غلط او پسپک نظر ګورځم چې هغه یو باعزته بارزګار خو ژوند تیر کې او معاشره وایي چې د دې نه علاوه د یو کارونه هم کولی شي نو د دې تقریبا 2 کاله وشو او د دې د افتتاح لپاره ما حاجی محمد زبیر راوستو پېښور میر چې کوم دی او ما خو کمشنر ته اپلیکیشن کړو او هغه مې انوایټ کړو خو چونکې هغه بیا ماته چې حاجی محمد زبیر به راځي نو هغه د دې افتتاح کړی د هغې راغلی کټرینا دا راته ووایه دا کوم ټریننګ سنټر دی د ټریلرینګ حوالې سره یا بیوټي پارلر دی د دې باقاعده طور باندې فنډینګ یعنې د دې پیسې د چېرته نه راځي د دې اخراجات د کوم ځای نه پوره کېږي او دا کوم کسان تاسو سره کار کوي نو دې ته تاسو ورته پیمنټ کوئ تاسو ته پیمنټ کوي که فری اف کاسټ کوم دی دا
ټریننګ سنټر چلیږي؟ جی دا یو سوشل ورکر سوشل اکټیویسټ یم زه دا یو سوشل اداره ده د دې مونږ ته خو خیر ډېر کم مطلب مونږه کوشش دا جاری کړی دی چې چېرته مونږ ته ګرانټ میلو شي یا چېرته مونږ ته څوک فیسیلیټیټ کړي یا زموږ په پاکستان کې زموږ په KPK کې مخیر زراعت دي هغې ته مونږ ریکویسټ کوو خو ډېر کم خلک مونږ سپورټ کوي چونکې چې دا خلک صرف دا غواړي چې به دې صرف میوزیک پروګرام او دې صرف دا نیګیټیویټي کوي نو پلیز دې مونږ سره مرسته وکړي دې مونږ سره میلو شي او دې کې د مونږ سره تعاون وکړي چې زمونږ دا ټرانسجنډر کمیونټي ده چې دا یو ښه سایډ ته لاړ شي دا یو صدقې جاریه ده او زه دا غواړم مطلب خپل د KPK رونو خویندو ته زه دا ریکویسټ کوم چې پلیز مونږ یو ښه کار چالو کړو نو تاسو مونږ سپورټ کوئ. ٹھیک ده کټرینا دا راته ووایه ظاهره خبره کله چې انسان د یو کار آغاز کوي باقاعده طور باندې نو هلته کې هغې ته که چېرې یو شمېر سپورټ حاصل وي نو یو شمېر مسلې هم ورته مخې ته راځي. کټرینا چې کله د ټریننګ سنټر آغاز کوو یا د بیوټي پارلر آغاز یې کوو نو هغې ته په باقاعده طور باندې کوم بنیادي مسایل مخې ته راغله؟ فرست اف آل دا دی چې زما کمیونټي خو دې ته اویرنس نو دې ته دا یو یونیک شی ښکارېدو چې مونږ به دا څنګه کوو مطلب مونږ خو ماشه به صرف دوه شیانو له ایکسپټ کړي یو مونږ خو بیا هغې ته وایي چې نه مونږ به لږې پیسې ګټو د عزت پیسې به ګټو مطلب دا دی چې مونږ خلکو ته وښایو چې صرف مونږ دا کارونه نه مونږ ښه کارونه هم کولی شو نو د دې دپاره ما دا یو ټریننګ سنټر کولو کو دا TTB سره هم رجسټر دی چیمبر اف کامرس ومن کم چیمبر چې دی هغې سره هم دا رجسټر دی مطلب یې دا یو رجسټر اداره ده سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سره هم دا رجسټر دی. ټیک ده او دا هم راته ووایي څه طریقې سره چې کله تاسو آغاز وکړو د ټریننګ سنټر ظاهره خبره ده چې کله یو څیز آغاز وشي څنګه چې تاسو سموئ په هغې باندې تنقید خو پې ډېر زیات کېږي نو ستاسو خپله دننه چې کومه انټرنل کمیونټي ده ټرانسجنډر په هغې کې سپورټ ډېرو که کریټیسزم ډېرو؟ هغې خو داسې حساب و چې هغې پهله زمونږ کوم ګروګان چې مشران و هغې دې باندې لږ نیګیټیو ریاکشن اختیار کړو چې نه مطلب ما ته چې د ستاسو کومې چیلې چې دا به ستاسو چیلې پاتې وي خو صرف به هغې له مونږ هنر ورکړو هغې دا خیال راتلو کنسپټ کړو چې مطلب اوس به کترینا زمونږ دا کوم شاګردان چیلې دي هغه ځان ته راواړئ ما ته نه زه صرف دې زه روزګار دپاره راغلم زه دې دپاره نه یم راغلی چې د دې باندې لوپټه واچوم او دا زما چیله شي دا زما شاګرد شي او دا به ما سره ټول عمر به دا ګټي او ما ته به راکوي ما نه دا به ګټي هم تاسو ته به درکوي خو په پازیټیو سایډ به درکوي. کټرینا ډېر ښکلې موضوع او ټاپک چې کوم دی هغه زموږ کتونکو ته راوړو اکثر موږ ګورو سوشل میډیا باندې څومره ویډیوز دي یا مختلف قسمه داسې معلومات مخې ته راځي د دې ټرانسجنډر کمیونټي دننه د چیلې چې کوم طریقه کار دی د دې پروسیجر څه دی د دې مقاصد څه او په دې کې چې کوم دی ګورو ته څه فایده او کومه مرګري که چیله کې اختیار کړي هغې ته څه فایده او د دې بیډ سایډ څه دی؟ جی فرست اف آل زه به درته خپله سټوري کوم چې 2017 کې کله زما مور پلار وفات شو او زه خپل کور نه راوتم زه خپل ګورو ته چې راغلم هغه زه چیله کلم بیا هغې نه بعد زمونږ د ګورو دا طریقه کار چې هغه ته میوزیک پروګرام لم لګي هغه ته اکټیویټي لم لګي او ته به مننه نه کوې که ته مننه کوې نو بیا به هغه تا ته مطلب تا ته به غوسه کېږي تا ته پنشمنټ میلاویږي نو چونکې ما چې کله دا لایف وکتو نو دا ما ته ډېر زیات دا یو قسم ته خپل اختیارات بل لاس کې ورکوي. جی بالکل خدا زموږ مجبوري وي چونکې هغه سره زموږ اوسېدن کوي هغه مونږ چې روټۍ مونږ ته راکوي مونږ سپورټ کوي نو بس بیا زموږ مجبوري وي چې ماشه خو الریډي مونږ خپله فیملی ایکسپټ کوي نه نو مونږ د مجبورۍ نه د ګورو په لاس کې لاړ شو. تاسو خپله چیله وغیره اختیار کړې ده؟ زما خپله چیله خو نشته زه لا خپله چیله او زما ګورو شته. دا راته ووایي په دغې کې تاسو خپله باندې داسې څه آرډرز وغیره ملاو شوي دي تاسو اوسه پورې یا څه کارونه وغیره چې هغه تاسو ګړی ذهني طور باندې تاسو سکون نه درکوي یا ټیک تاسو نه ښکاري خو مجبوراً د ګورو د وجم کړي؟ بالکل سٹارټ کې چې زه کله لاړم بالاخانه کې کېناستم چې کم کسو روبخته نو پهله به یې ګوته په ما باندې کېښوسته خو ما به ایکسپټ کول نه بیا ډېر په والو په ټکولو به زه ګورو لیږم بیا به ګورو ما ته ویل چې ته دا شي در نه کوې نو ته به بیا دلته نه پاتې کېږي مطلب بیا مونږ ته نه سپورټ کوو دا به زما مجبوري وه خو ما ډېر کم مطلب ما الله ته دا زاري منتونه کړي دپاره ما مونځونه ما یې دپاره تهجد کړي دپاره ما وظیفې وکړي چې الله ما دا ژوند چینج کړي نو الله
بیا ماته په 2017 کې یو داسې لار پیدا کړله چې ما ژوند چینج شو. ما یو ټریننګ واغشتو، نیوټیک پروګرام چالو په دې ټي ټي سي کالج ګلبهار کې، او الحمدلله د هغې په وسط باندې نن ما خپل سنټر کولو. دغه بنیادي کوېسچن زما ستاسو نه و چې داسې کوم یو پن پوینټ و چې هغې د وجې نه تاسو ته ولري چې بس زما چې کومه د تیارو هغه دنیا ده زه هغې ته خدا حافظ وایم او زه یو نوی ژوند سټارټ کولو. هغه پن پوینټ څه و چې مطلب ستاسو ژوند دې بدل کړو؟ بس هغه زما 2017 یو داسې یو نوی سهار و چې ما ته میلاو شو او زه لاړم ټي ټي سي کالج کې، ما انټرویو ورکړه، زه ایکسپټ شوم او ما ځان دپاره د یو روزګار غم وکړو. هغې کې ما 6 میاشتې کورس واغېست، هغې کې ما لیډیز او جینټس 40 زده کړو. هغې کې ما ته په اخر کې ما ته پوزیشن هم میلاو شو او ما ته یو سلای ماشین هم راکړو. زه د هغې ډېره شکرګزار یم. کټرینا، زمونږ کتونکو ته دا ووایي چې کوم ستاسو د تیارو ژوند و، ظاهره خبره ده دغه ژوند به ډېر زیات سخت تیر شوی، ډېر په مشکلاتو کې به تیر شوی، خو هغه ژوند چې کوم دی هغه تیر شو. وخت چې کوم دی هغه په مشکل وخت کې او په اسان وخت دواړو کې چې کوم دی هغه ودرېږي نه، هغه روان دی، یو فلو سره تیریږي. خو د کټرینا دغه د تیارو ژوند نه تر اوس د رڼا پورې دا سفر څومره مشکل او څومره اسان و؟ مشکل خو ډېر زیات و. زه خو چې زما خپل وخت رایاد کړم نو زه ډېر افسوس، زما په فوټ پاټو شپې کړي دي، ما په لارو کوڅو زه پاتې شوی یم، خو ما ډېر کوشش کړی چې زه دې ډېرې ته ونه خیږم او اکټیویټي ونه کړم. زما ضمیر دا نه منل، زما ډېره مجبوري وه سټارټ کې چې زه کله په بالخانه کې پاتې کېدم نو بیا بس ما خدای ته سوالونه وکړل، ما الله ته سجدې ولګولې چې زه دا کار نشم کولی، دا زما د بس کار نه دی. نو زه یو پازیټیو سایډ ته لاړم او الله ماله هغه الحمدلله ماله بری راکړو او نه الحمد ستاسو په مخ کې ناست یم. کټرینا، زمونږ کتونکو ته دا ووایي چې ستاسو د ژوند د ټولو نه مشکل حالات چې تاسو په دغه بالخانو کې په دغه سنټرو کې وخت تیر کړی دی، د خپل دغه د تیارو ژوند یو داسې لمحه، یو داسې تاسو ډېر د مجبورۍ نه کړي او هغه لمحه تاسو باندې د ډېر تکلیف نه تیر شوي، هغه زموږ کتونکو ته ووایي. زه به تاسو ته څه ووایم، داسې خو سټوري وي، خو یو سټوري داسې شی وه چې زما نه چاهتے ہوئے هم یو 2 کسان داسې راغل او هغوی دواړو ما کو زما پناه چاهتے ہوئے او ما ډېر زیات په چغو چغو وژاړل او ډېر مې الله ته سوال وکړو، خو بس میبي هم د الله یو امتحان و چې ما باندې الله هغه وخت تېر کړو او زما نه چاهتے ہوئے او زور زبردستي هغې ما سره استعمال کړه. بس زما یو الله اورېدل، زما خو نور څوک نه و. هغه وخت زه نشم هېرولی. ګورو ته ګیله نه وکړې دغه ټیم کې؟ هغه ته ما ویلي وو، خو هغه ما ته ویل چې لورې دا زموږ ژوند دی، دې نه بغیر مونږ څوک وو، مونږ ته خو څوک نه روټۍ راکوي نه چای راکوي نه د دې ذکرۍ څوک مونږ ته راکوي. دا داسې مسلمانان دي که دې ته زه ودرېږم چې ما زه نن وږې یم ما ته یو روټۍ راکړه، یو 15-10 روپۍ راکړه، نو نه به راکوي، خو که زه درته یم چې راځه خو نو بیا ما ته 1500 روپۍ هم راکوي. کټرینا، دا راته ووایه، دا یو بالکل کامن کوېسچن دی کوم چې زموږ معاشره کې اکثر د خلکو په ذهنونو کې دا کوېسچن راوچتېږي. کله چې ستاسو غوښتې کې انسان چې زه د معاشرې یو مقدس انسان ګڼم، معاشره ډېر نازک ګڼي او خو زه یو مقدس انسان ګڼم چې پیدایش او تخلیق دا د الله رضا. خو دا راته ووایي چې چېرته کوم کور کې ستاسو پیدایش وشي نو ستاسو مور پلار ته خویندو ته پته ولګي، هغه ټیم کې د خپل کور والا ریاکشن څه بغیر د مور د پلار نه، پلار هم لغونته کې اپسیټ وي، خو مور تر اخره وخته پورې چې څنګه د خپلې مور سپورټ کولم تر ځنکدنه پورې زما د هغې خبرې یادې دي چې ما ته ویل که ته دنیا ته هجړه یې که هر څه ته زما زوی زه ته اکسپټ کوم، بغیر د مور نه یو رشته لکه معافي غواړم، خویندې هم ډېرې ښه وي خو هغوی د پردي کور وي، هغوی چې کله واده شي د لاس بل لاس کې لاړ شي نو بیا هغوی غریبانانو مجبوري شي، هغوی څه نشي کولی. بغیر د مور نه یو داسې واحد رشته ده زموږ چې موږ تر مرګه سپورټ کوي، خو چونکې انسان ټول خواهشات نه پوره کېږي، ټول عمر مور پلار انسان سره ژوندي نه وي. کټرینا، دا راته ووایه ستاسو مور، ستاسو خویندو، ستاسو وروڼو اوسه پورې چېرته دا ګیله تاسو ته کړې ده یا دا غوسه تاسو ته کړې ده چې د کټرینا د وجې نه چې دا هجړه پیدا شو زموږ په کور کې ستاسو د وجې نه
زمونږ ژوند باندې اثرات کوي. مثلا خوراکي وایي چې ما پسې رشته نه راځي، ورور وایي چې ما له څوک ښځه نه راکوي، پلار وایي چې ما له څوک روزګار نه راکوي. داسې قسمه غوسه، داسې قسمه ګیله په تاسو شوې ده چې ټول قصوروار یې تاسو ګرځولي. بالکل جی، اصل کې مسله دا ده چې څنګه مونږ ته دا نوره طبقه په بد نظر ګوري. ولې زموږ خپل فیملی، خپل کور نه د اکسپټنس نه وي، عزت نه وي. نو خپل رونه چې کم دي هغې مونږ ته بار بار دا وي زما خپل رور ما پسې تمانچه راغشي، زما د ویشتو کوشش یې کړی دی، ویلي چې دا ختم کړو، دا سجده دی، دا شرم دی، مونږ دې شرموي. مطلب ما خو څه داسې اکټیویټي به م نه کوله. وي ته ولې په لاره روان یې، تا ته خلک ګوري او ته کوږ ګرځي، دا خو زما د بس کار نه و. وي ته ولې ته به چې ځې ته به ځمکې ته ګوري، ته به خوا دې خوا چاته نه ګوري. نو دا انسان دی، انسان خو به خامخا لاره باندې روان وي، نو صرف ځمکې ته کتل خو نه وي. سړی خو به ګوري چې چېرته ټریفک نه ځان هم بچ کړي که نه. نو هغه په دې باندې دونه ایکشن اخیستو او همیشه له به جومات ته به زه تلم، زه به سبق له تلم، سکول ته به چې زه تلم نو ما ته به دا ایشوز جوړېدل. باقي زما د خویندو خبرې وي، نو د هغې رشتې خو زموږ فیملیانې کوشي، خو هغې ویلي وو چې دا به مونږ کره نه راځي، دا یې ژړا دی، دا اوسه پورې زما خویندو خاوندان مونږ نه اکسپټ کوي، زما د فیملی نه دي خو مونږ نه اکسپټ کوي. کټرینا دا راته ووایه کور درته یادېږي، خپل کور ته تلل غواړي؟ ولې نه، چا نه مور پلار رونه خویندې خپل مطلب انسان یو ځای کې ورکوټی لوی شي هغه نه چېرته هم نه هېرېږي. خو زړه په دې صبر کومه، زه وایم چې زما مور له دې او زما پلار له دې الله جنت فردوس نصیب کړي. مطلب هم دې باندې د الله امتحان و چې زه یو داسې په مشه کې د هغوی دپاره یو نمونه پیدا شوې ما. زه هر جمعې ورځ جمعې شپه د مور پلار قبر له ځم او هغوی ته ولاړ یم، دعا کوم او بس بس ووایم بس. دا راته ووایې بالکل اخره کې د هجرا د کوم لفظ چې کوم د معاشره کې ستاسو دپاره ویلی کېږي، دا لفظ تکلیف درکوي تاسو ته او تاسو څه غواړئ چې خلک په کوم نوم سره په کوم لفظ سره تاسو ته آواز وکړي؟ چې زموږ معاشره چې کوم د دې کې اویرنس نشته، دی بغیر د هجرا نه بل آواز نه کوي. نو دی له دا پکار چې لږ غونډه کې موږ له ریسپیکټ راکړي، کم از کم شیمیل هم ویلی شي، ټراجنډر هم ویل شي. موږ په ټراجنډر لږ ډېر خوشحالیږو چې دا یو مطلب یو انګلیش نیم دی او یو باعزته نیم دی. نو که خواجه سلام ووایي خو دا هېڅ خبره نه ده، خو د هجړه مطلب دا ډېر سپک موږ ته ښکاري. خو چونکې اوس زموږ ورسره عادت شو، بس موږ اګنور کوو. که موږ په شاته یو اواز هم وکړو چې هجړه ودرېږه، ای مورتې، ای خسرې ودرېږه، یا داسې یا هغه رنګ په زور مطلب موږ سره ریلیشن جوړوي، موږ د لاسه رانیسي راکاږي، خو موږ هغه اګنور کوو ځکه چې بس اوس موږ عادت شو د دې معاشرې سره. صحیح ده. کټرینا بالکل پروګرام انډینګ کې خپل کوم ټریننګ سنټر دی ستاسو، کوم بیوټي پارلر دی ستاسو، او ستاسو چې کوم سوچ دی هغې ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ مستقبل کې خاص طور باندې؟ انشاءالله زه د ټولو KPK ته بلکې زما چې دا پروګرام څوک ګوري پلیز مونږ سپورټ کوي. زه وایم چې زه دا یو صدقه جاریه ده، دا به تاسو وګورئ څنګه عبدالستار ایدي او څنګه بلقیس ایدي نامې پاتې شو. زه وایم چې ما KPK کې دا یو نامه بلکې آلوټ کې دا یو نامه پاتې شي چې په KPK کې یو کیترین او خپل کمیونټي دپاره خواجه سره خویندو دپاره یو ښه کارونه او ښه اقدامات یې کړو. نو زه وایم چې دا یو صدقه جاریه پاتې شي او پلیز مونږ سپورټ کوي. مطلب زموږ به دې سره ډېر هریسمنټ کم شي، زموږ به ډېرې خویندې خواجه سره چې دي د مرګونو نه به بچي او ډېر به د ګنایانو نه بچي. نو دا زموږ د ټول دپاره د یو ثواب او د یو هغه یو موقع ده. نو پلیز مونږ سپورټ کوي. مونږ دا نه غواړو چې تاسو راشئ مونږ ته پیسې راکړي، مونږ ته سامانونه پرووایډ کوي. مونږ د سلمي ستارې کار دلته چالو کوو، جیم سټون کار چالو کول غواړو. مونږ دلته ای کامرس امازون لیپټاپ مونږ ته ضرورت دی، لیپټاپ یې مونږ ته اویلیبل کوي. مونږ دلته دا غواړو چې د بیوټیشن څه سامان دی مونږ ته راکوي. مونږ ته بېشکه پیسې مه راکوي، خو زموږ د خواجه سره خویندې چې دي په دې باندې خپل هنر زده کړي او دوی ځان له یو باعزته روزګار روان کړي، نو دا به د ټول عمر یو صدقه جاریه ده. کټرینا ستاسو ډیره شکریا پروګرام کې مراله وخت راکو. کتونکو دا د یو کټرینا قصه وه چې هغه د J91 نیوز په سکرین باندې ما تاسو ته کېښودله. د کټرینا په شانته کې بې شمېره ټرانسجنډر چې کوم دي هغه په دې سوسایټۍ کې ژوند تېروي
او دا د زموږ د معاشري یو نازکه طبقه ګڼل کیږي. حالانکه دا ترانسجنډر چې کوم دي دا ډیر با عزت دي، ډیر مضبوط خلک دي، خو دغه عزت او موږ د معاشري عام خلکو اغیسته دي او موږ د معاشري عام خلکو چې کوم دي دا یو کمزوري طبقه ګڼلې ده. زمونږ او تاسو مثبت سوچ کوم دی داسې قسمه ترانسجنډر هغه په معاشره کې مخکې بوتلی شي، هغې سپورټ کولی شي، خو بشرط د دې چې موږ خپل ذهنونه صفا کړو. موږ چې کوم دی بلا څه لالچ د دې سره د یو 2 روپو مدد وکړو. اټلیست که موږ سره څه نور تعاون نشي کولی نو دوی له په وږه باندې داسې لاسې ښودلی شو د سپورټ چې دوی خپل سوچ او خپل مقصد کې نور هم مخکې لاړ شي. ننني پروګرام کې د هر څه زما له طرفه اجازت راکوئ. د الله په امان.